वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात चसरंग मलगुरो मुड़ा तस्तपाता दा छे मुड़ा पछताना उसका फोल्डिंग बारे छे मतलब दादा शो जबरदस्त कार होता मालूमी खुदे दो मुड़ा मसाला से शायद मुड़ा मसाला दादा छे मुड़ा सो गलतीगाने का उच शयानु नामुना न सुजदा कवला शयानु नामुना दादी जला का उससी मिसाल परun د کسر څه مسله پیښتلې ده وا مسله د دای تاسو ته وشي چې دا مسله ورده ته وشو موږ ته چې څه کوېسچن تر باندې اوس سوال تر باندې اوس تاسو جوابونه ورکړل مثلا ما دا وای چې یو خو تو ویلا چې سکافولډینګ څو قسمه ده سکافولډینګ ما قسمونه وته واخته چې ریډیمنټ پایپینګ هینګینګ کنټینیور موبایل د ویل چې دا خو د سکافولډینګ نامونه هغه سکافولډینګ نامونه سکافولډینګ څو قسمه جوړیږي څو قسمه جوړیږي وای چې سکافولډینګ څو قسمه جوړیږي په دغه انټرویو بیا تو ویلا چې لکه سکافولډینګ ولاړ دا چې ګایډ ته د ډنګولو خطر ده دا به ته لکه څرنګه څه سیستم به کې چې د ډنګولو نه بچ شي صحیح ما وتوی چې دې ته خو به اوټریګر جوړه کې نه به بریښنا ورکړي صحیح په دې دوه کوېسچن نه وکړي په دې باندې زه بیا پیر کړم دا اوس داسې ده ګوره چې تا ته وویل چې څو قسمه سکافولډینګ ده سکافولډینګ چې دوه شیان دي یو دی ټایپ اف میټیریل چې موږ ورته وایو چې میټیریل قسمان میټیریل قسمان ته شاید شای دي څلور قسمه میټیریل موږ استعمالوو چې هغه موږ سکافولډینګان جوړوو نمبر 1 ټیوب اینڈ کپلر نمبر 2 سیستم ریډیمیډ چې ورته وایو یو فریم او یو بریکټ سکافولډینګ چیرته لګوو موږ په ټینک لګیږي فریم سکافولډینګ چې کوم دا فریم سوای بالکل فریم سوای و 6 میټر نه 8 میټر نه زیات هایټ چې موږ ته الاو نه د آرام کو سایت چې تاسو نه سو کوېسچن وکي چې دا فریم سکافولډینګ سوره هایټ پورې جوړه سوره چې ګواله چې جوړوای سو 8 میټر نه د چیګ نه سي جوړولای او صرف لایټ ډیوټي لپاره استعمالولای سو دغه هغه ځکه وضاحت ته ځکه کو باقی راغله مون میجر چې کوم دوه سکافولډینګان جوړو ټیوب اینڈ کپلر جوړو سیستم سکافولډینګ یوز کوو چې موږ تاسو هر سیټ چې میکانیکل سیول او هر قسم کار چې الکتریکل کار چې موږ د استعمالو دا دوه قسمه میټیریل استعمالو صحیح ده فریم سکافولډینګ ډېر کم استعمالیږي په آرام کو سایډ وچ نو تاسو لور ټایپس لل صحیح ده قسمان دی میټیریل نو دا شای بس دکو چې سیستم سکافولډینګ ټیوب اینڈ کپلر فریم اینڈ بریکټ سکافولډینګ نو دا خو ډیر سیمپل شای ده خو چې دا تور تاسو زړه په وکړو تیر ته وشو سره مې تر وشول سیستم سکافولډینګ بریک سکافولډینګ کپلر څه ہوتے وي ټیوب اینڈ کپلر سکافولډینګ سیستم دی وشاو په سیستم فریم بریکټ اینڈ ټیوب اینڈ کپلر دا شاید دا خالي دا څه راګو په دا شی باندې زړه مون نه خړل یعنی دا زور هغه څلور ټکی دي سیستم سکافولډینګ ریډیمیډ چې دواړه نامونه دي ټیوب اینڈ کپلر چې ټیوب یعنی پایپ او د کپلر معنی کلمپونه پښتو چې کلمپونه او ټیوب دا دواړو نامو ته ټیوب اینڈ کپلر وایي کپلر ته وایي ټیوب وایي پیپ ته نو ټیوب اینڈ کپلر سمپل او مطلب فریم سکافولډینګ کوم دا فریم سوای دا خپل جوړي بالکل فیبریکیټډ ویلډي دا نستره چې باندې ته یو پیس ورلګي نه اځ شي کیکر لیفټ او فرست لیفټ دا جوړي تقریبا 1.8 میټر پورې دی فکسډ یو پیس نو هغه یو بل سره فکس کوي او زنه دا څه خلاصيږي لکه یو هغه دا څه فریم کړای باندې نو هغه ډېر کم استعمالي په آرام کوچ نو دا شایم چې زده کو ته تیر کې څه شامل دوه بل ورځ یو سوال نو بل ورځ کلیو د ویره چې ټیکس او قسمه ده ما ته له درې قسمه او ما ته شو چې ریډ گرین یالو دې په دا ویره ما ته نو چې اوس دې ویره چې اوس دې باندې څه کار کوي څه د څه پته نه دې پته نه اوس دا اوس بل کوېسچن سره دا اوس دوم کوېسچن سره ګوره درې قسمه ټیوبونه دي د دریاړو قسمونه بدل دي ریډ ټیگ مطلب ناٹ یوز اونلی سکافولډر الاؤ ټو گو آن د سکافولډ صرف سکافولډر په دې ټیگ چې سکافولډینګ باندې خطای شي او زیاتای شي بل سړای اتورایز نه ده د ریډ ټیگ مطلب دا چې صرف سکافولډر نه علاوه بل سړای نشي ورخطای د سکافولډینګ دې مطلب دا
دی یلو ټیک مطلب څه یلو ټیک مطلب دا څه چې د سکافولډینګ چې سو وړوکی چار پاتې دا نو تا فل باډي هارنس ریکوایرډ دا فل باډي هارنس په استعمالیا with full body harness full 100% tie off full body harness لکه harness ضرورت ہوتا نو harness نه بغیر ته نه څور خطا او هغه 100% tie off کیا لکه 100% tie off چې وایي 100% tie off دی ته وایي چې دوه لانیارډ تاسو ولیدلی دوه لانیارډ یا دوه غي حکونه تاسو سره نو دی دوه چې یو خامخا هوک دی دې ته 100% وایي چې باندې ته لکه یو دی دا ته ولګاو کنه استاد ته درومي اوس پر دا دوره باندې کاری چالت بل هوک کړای نه چې هغه د هوک دا وکاش به به موو کېږي دې ته 100% ټای اف وایي او دا په یلو ټیک چې به یوز کیا دا فول باډي هارنس ټیکسلا گرین ټیک مطلب دا چې دا سکافولډینګ بالکل صحیح دا او کدا دې ته دې چې ضرورت نشته دا راځي سره په خطا شي صحیح ده نو دا درې شیان دي ریډ ټیک څه مطلب دا صرف ټي وی سکافولډر چې چا سره تو رایس یعنی کارډ ټي وی نو سړی په دې باندې خطا شي بل سړی دا سکافولډینګ ته نور نشته کېدای نشي وکړای نو ټیکسلا نو دا یلو ټیک تاسو ته پته ولګېدله چې یلو ټیک فل باډي هارنس ریکوایرډ فل باډي هارنس په پیژنو دوه په پته نشته چې لیدلای لانه او تاسو پیژنو دوه ته یو شو دا یو هارنس تا هغه بلګي هغه بغیر کار نشي کولای صحیح ده نو دا شیان سلل بس دا اوس کټ کړه